الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري موږ په مخکې سبق کې دا خبره کړې وه چې د استعاره مغنیه تعریف کې د مصنف رحمت الله علیه او د جمهور علما کرامو او د علامه سکاکی رحمت الله علیه چې دا اختلاف دی. جمهور علما کرام او مصنف رحمت الله علیه دوی چې استعاره مغنیه دي ته ویل کېږي چې فضله کې د یو څیز د چا سره تشبیه ورکول او د مشبه به لوازمات دایره لپاره ثابتول دي ته دا ویل کېږي. امام سکاکی رحمت الله علیه وایي چې استعاره بالکنایه دي ته ویل کېږي چې احد الطرفین چې دا ذکر کړل شي، یعنی کوم چې پکې ذکر کړل شي هغه مشبه وي او مراد د دې نه دا مشبه به وي. لکه دلته کې اذ المنیه انشبت اصفارها، دلته کې د منیه مشبه ذکر کړل شوی دی او مراد د دې نه دا مشبه به دی او وی د دې نه دغه استعاره بالکنایه ده ځکه چې د اصفار نسبت د منیه ته شوی دی، د اصفار نسبت څه ته شوی دی؟ منیه ته شوی دی. نو دا او هم دغه وجه ده چې هغه د علما کرامو دا ویلي چې استعاره بالکنایه تخیلی نه بغیر نه موندل کېږي. نو هغه مطلب دا دی چې ګوره اصفار دا استعاره تخیلیه، دا استعاره تخیلیه لکه د مشبه به لوازمات دي او دا ثابت دي د مشبه د پاره او دغه جو درې مطلب دا دی. پوه شئ؟ وای دا خبره ده دا رد کړل شوې ده په دې باندې چې دلته کې دا لفظ د مشبه دا منیه دا خپل معنی موضوع له به تحقیق په مرد لپاره دا استعمال لې او استعاره خو یې دیتا چې په خپل معنی موضوع له کې نه مستعمل بلکې بغیر معنی موضوع له کې مستعمل وي. مجاز خو یې دیتا ځکه چې استعاره دا مجاز قسم ده. نو لهدا ستاره خبره ده دا صحیح نه ده. دلته کې ته چې منیه ویل له مراد دینا دغه مرګ ته نه مراد بلکې دته مراد ده، سبع ته مراد ده. نو بیا چې لکه ته دا خبره کې چې د منیه په خپل معنی حقیقي کې مستعمل ده په مرګ مستعمل ده، نو د اسفار د نسبت ولې د منیه ته شوی دی. نو موږ خو دا قوایو کنه چې د اسفار د نسبت د منیه ته ځکه شوی دی چې دا دلالت وکړي په استعاره کنایه باندې چې دا استعاره کنایه ده او استعاره کنایه چې په دې کې پسلس لګي د یو سیس تشبیه ورکول د مرګ تشبیه ورکړي دا د مشبه به سره د درنده سره او درنده نشته نه د درنده غا لوازمات ذکر کړي دي اصفاد ذکر کړي دي. وای چا ول دا جواب ورکړي دي چې دلته کې دا منیه د خپل معنی موضوع له کې چې دا مستعمل نه خو د سبع چې د دوه معنی دي، یو متعارف او یو غیر متعارف. متعارف معنی دا درنده او غیر متعارف معنی چې د منیه ده. پوه شو به معنی دا او دا د یو سیس د پاره د یو حقیقت د پاره د یو حقیقت د پاره دوه مترادف الفاظ څنګه ذکر کړل شي. خو په دې کې نظر ده زګه په دې کې نظر ده چې دلته کې د منیه نه مراد د منیه نه مراد چې نه هغه معنی موضوع له به تحقیق د دې چې کوم دا هغه مرګ ده هغه سبع ته مراد نه ده. خو دا خبره باندې چې او بل نه چې په دې باندې د منیه په سبع باندې دلالت کوي نو دا دې خبره تقاضا چرته هم نه کوي چې د دینه مراد چې په مرګ کې چې دا استعمال شوی دا د استعاره نه او بل جواب لدا ورکړل شوی دی چې را پرې کې قید د حیثیت دا ملحوظ دی، قید د حیثیت پکې ملحوظ دی. نو منیه دا موضوع له ده په دې حیثیت سره چې دا وذکر شوی دی د مرګ د پاره. پوه شئ؟ او د منیه نه مراد سبو اغسل دا موضوع له ده خو بالتاویل له بالتحقیق نه ده. پوه شئ به معنی دا موضوع له ده خو بالتحقیق نه بلکې سره بالتاویل له. او دا جواب وي اگر چې لکه دا حقیقت نه دا پاسو چې لګي د منیه نه مراد حقیقي معنی نه ده او مجازي به کې داخله ده کنه نو به خبره باندې دلیل نشته. پوه شئ؟ اوس بل خبره راغی واختار سکاکی رد الاستعاره الطبيعيه. د دې نه مصنف رحمت الله علیه دا و چې امام سکاکی رحمت الله علیه باندې رد کړي او داغه مخه خبره ذکر کړي. امام سکاکی رحمت الله علیه دا وایي چې دا استعاره بالکنایه دا د تخیلیه لپاره قرینه نه او استعاره تخیلیه د بکنیه لپاره قرینه نه. استعاره بالکنایه دا قرینه نه د تخیلیه لپاره او تخیلیه قرینه نه ده مکنیه لپاره. لکه دا اذ المنیه انشبت اصفارها، نو پدې کې وای دا منیه دا استعاره بالکنایه ده. استعاره بالکنایه ځکه په اصل کې تشبیه ورکړل شي نه او دا اصفار ثابت ول لري منیه لپاره دا قرینه لري خبره ده چې دلته دا استعاره بالکنایه ده ځکه اصفار نسبت د منیه ته شوی نه. یا لکه څنګه چې مخکې مثال موږ ویلو نتقتل حال بکذا، نو دا چې استعاره طبيعيه پکې نه نشته ده
بلکې دا استعاره تبعیه په مکنیه کې داخله ده. استعاره تبعیه په کې نه قسم نشته. لکه په دې کې عام علما کرامو استعاره تبعیه ګرځولې ده په ان نطقت الحال بکذا کې چې نطقت وې دا دلالت کوي په دلت باندې او حال په خپل معنی موصولو کې استعمال نو دا استعاره تبعیه ده. او مصنف را دا علامه سقاقی رحمت الله علیه چې نه دلته کې دا حال دا استعاره بالکنایه قرینه ده استعاره بالکنایه یعنی دلته کې لدینا خپل معنی موصولونه نه مراده بلکې تبعیه پکې څه بلکې دا قرینه لري خبرې دا چې دلته کې استعاره بالکنایه یا لکه مخبل مثال ولل چې نقريهم بلا زمیات چې موږ بلدوم المستاکو په 13 تور سره نو ال دې کې وای دا لازمیت او دغه ګرځولې و استعاره تبعیه ګرځولې تحکمانو وای دا استعاره تبعیه نه بلکې دا لازمیات دلالت کوي په دې معنی چې دا نسبت د دې ته شوی نه نو دا قرینه د استعاره تبعیه په استعاره مکنیه باندې پوه شئ نو دیو چې دا استعاره تبعیه په نه وایي نشته نه بلکې دا استعاره تبعیه دا قرینه د مکنیه لپاره او مکنیه دا قرینه د تبعیه لپاره پوه شئ دا خبرو کې بیا ول رد کوم واختار السکاکی او امام سکاکی غوړه کړي سه غوړه کړي رد الاستعاره التبعيه الى المکنیه عنها ولیدو دا سور ته څه وګوره امام سکاکی غوړه کړي دي رد التبعيه الى المکنیه عنها چې دا استعاره تبعیه رد کړي دا مکنیه عنها تا بجال قرینتها مکنیا عنها پس ګرځول لري معنی چې دا استعاره تبعیه دا قرینه د مکنیه لپاره او استعاره تبعیه قرینه د دې لپاره علی نحو قوله فی المنیه واصفارها لکه پوښو به معنی ها استعاره تبعیه څه ته وایي وهي ما يكون في الحروف والافعال وما يشتق منها چې هغه په افعال کې وي په حروف کې وي یا هغه افعال چې دې مشتق شوي دي مخکې موږ ویلو چې استعاره په دوه قسمه ده استعاره اصلیه او استعاره تبعیه وای کچرتا لفظ مستعار په اسم جنس او مصدر او نه به استعاره اصلیه وي او کچرتا هغه فعل یا مشتقات یا حروف نه به استعاره تبعیه تل کې ویلو کنه ها نو دا ګرځولې دا استعاره تبعیه په کې نه قسم نشته ده بلکې دا استعاره قرینه ده په مکنیه باندې استعاره تبعیه قرینه ده په څه باندې په مکنیه باندې او مکنیه دا قرینه ده په تبعیه باندې الى الاستعاره المکنیه عنها چې دا ګرځولې دا قرینه مکنیه عنها بجال قرینه ته په ګرځول قرینه ده ای قرینه التبعیه یعنی قرینه د استعاره تبعیه استعاره مکنیه عنها استعاره مکنیه عنها لدينا وجعل الاستعاره التبعيه قرينتها او ګرځول استعاره تبعیه قرینه لدي یعنی قرینه د استعاره مکنیه عنها على نحو قوله لك قول امام سکاکی بالمنیه واصفارها حيث جعل المنیه استعاره بالکنایه چې دا منیه چې نه ګرځول استعاره بالکنایه استعاره بالکنایه په استعاره بالکنایه څه ته وایي چې بس لږ کې د اوسې تشبیه ورکول د بل شي سره کنه نو دلته کې دا منیه دا مشبہ ده او مشبہ به د دې څه ده سبب ده نه دا استعاره بالکنایه ګرځول و اضافه الاصفار الیها قرینتها او دا اضافت د اصفار چې د منیه ته شوه ده نو دا قرینه د استعاره مکنیه ګرځول پوه شو به معنی هغه به معنی پوه شوي وای چې دا استعاره مکنیه ولې ده ځکه چې دا اصفار دلالت کوي په دې باندې چې دا استعاره مکنیه ده پوه شو به معنی وذ ففي قولنا نتقتل حال بكذا نتقتل حال الته مخکې دا ویل شوی دي چې نتقتل حال بكذا او الحال ناطقه بكذا دلته دا نطق چرینا نطق مشبہ ده او د دې انسان متکلم سره تشبیه ورکړل نه مشبہ به ده زګه ته نتقتل حال بكذا حال وی خبره وکړه دسه نو الغه خبره نشي کوله حال خو خبره نشي کوله او دا استعاره تبعیه چې لاولې په مصدر کې ثابت کړی دا او به بدای نو نتقت وی په معنا دلت باندې عام علماء کرام واغستره او دا استعاره تبعیه ګرځولا څه ګرځولا استعاره تبعیه ځکه چې په نطق کې دا لاول په مصدر کې ثابت شوی دا او بیا په دای کې ثابت شوی دا په فعل کې ثابت شوی دا او دا استعاره تبعیه وی فنتقتل حال جعل القوم نتقت وجعل القوم دي قوم ګرځول لري د امام سکاکی نه علاوه د نور کم جمهور چني ګرځول لري نتقت استعاره تبعیه استعاره تبعیه ګرځول د دلتنا پوه شئ د دلتنا یعنی ویلې نطق ده او مراد دلالت ده
لکه څنګه چې خبره چې دا نو ته کوې که نه په جواب باندې نو دا ستا په حالت باندې دلالت کوي دغه شان دا حال هم په دې باندې دلالت کوي که نه نو نطقت په معنا د دلت باندې دی او حال په خپل معنا موضوع له کې استعمال دی والحال حقیقت او حال حقیقت دی لکه پوه شو بلی باندې نو دا استعاره تبعیه شو ولا که نه استعاره تبعیه شو ځکه نطقت په معنا دلت باندې شو امام سکاکی رحمۃ اللہ علیہ استل کړه امام سکاکی دا نطقت الحال بکذا دا استعاره مبنیه ګرځول او دا حال قرینه ګرځول په دې معنی چې دلته کې نطقت خپل معنا نه مراده بلکې د دې هغه غیر معنا موجود مراد ده دلالت مراد ده نو دا استعاره مبنیه ده لکه پوه شو به باندې استعاره مبنیه څه ته وایي چې په دې کې یو څه چې نه دا د مشبه به لوازمات ثابتول د مشبه لپاره کنه نو دا حال وهو او د امام سکاکی رحمت الله علیه یجعل الحال ګرځول د حال په نطقت الحال مثال کې استعاره بالکنایه استعاره بالکنایه د متکلمنا ونسبه النطق الیها او د نطق نسبت حال تکول نطقت الحال د نطق نسبت حال تکول قرینه الاستعاره بالکنایه دا قرینه استعاره بالکنایه ده پوښتنه باندې قرینه نه استعاره بالکنایه نو دی وی چې استعاره تبعیه پکې نشته ده بنطقت الحال بقضا کې امام سکاکی وای چې دا حال دا قرینه نه استعاره مبنیه ځکه چې دا خبره واضحه ده چې نطق د حال چې حال نه نطق نشي کولای حال نطق یعنی په خپل معنا موضوع کې نه مستعمل نو دا حال دا قرینه لري خبره ده چې دا استعاره مبنیه ده ځکه چې حال دا لازم دی د نطق نسبت چې حال ته شوی دی نه دا استعاره بالکنایه باندې قرینه ده پوه شئ وهكذا في قولهم نقريهم لهزميات مخکې دا مثال تیر شوی دی چې نقريهم لهزميات نقد بها مخکې تیر شوی کنده مثالو چې موږ د هغو مېلمستیا وکړله په دا ستورو سره نقد بها چې موږ را والي وې په هغې سره په دې ځای کې دا خبره تېره شوه په دې ما كان خاط عليهم كل ذره دي چې موږ ویل لګي على سبيل التحكم دا استعاره تبعیه چې اندات مراد ده البته موږ ویلو کنه نو دلته کې دی چې په نقریم لازمیات کې استعاره تبعیه چې نه نشته ده بلکې دا استعاره بالکنایه ده ګوره وهكذا في قوله او دغه رنګ د مصنف له نقریم لازمیات بجعل اللازمیات استعاره بالکنایه ودل کې د لازمیات نقریم لازمیات څه معنی ده چې موږ د دوه مل مستوب کړو په موږ د دوه مل مستوب کو په 13 تور سره په 13 تور سره نو دل کې وای ادعاء ان دغه نه دغه استعاره تحکمی د تبعیت اندات مراد وتحکما نو دل کې دی وای چې د دې استعاره د بالمکنیه ده او د لازمیات دلالت کوي په خبره باندې چې د نقرین خپل د نقری دغه ملمستیا د ملمستیا نسبت چې لازمیات شعر نو دا قرینه نه په خبره باندې چې د دې نه خپل معنی نه مراده واسو اند استعاره بالکنایه ده وهكذا في قوله او دارنګ په قول دریو کې نقریم لازمیات بجال اللازمیات استعاره بالکنایه چې دا لازمیات دا ګرځول شوی د استعاره بالکنایه عن المطعومات الشهيه دا مطعوماتنا کم چې د خوخ وی شهيه معنی چې شهوت ورته على سبيل التحكم ونسبه القراء اليها قرينه او نسبت دري قراء دري من مصطوب نسبت لري نقرين ته د لازمیات شویره دا قرینه ده وعلى هذا القياس دغه رنګ بل نور مثالونه کې لکه فبشرهم بعذاب الیم نو فبشرهم بعذاب الیم کې دلګه بشارت نقبل اصلي معنی نه مراده ځکه دا عذاب الیم قرینه لري خبره ده چې بشارت نقبل اصلي معنی نه مراده بلکې دا استعاره بالکنایه واو شو به معنی و دا ولې مصنف رحمت الله علیه دا استعاره تبعیه پکې نه مني دا استعاره تبعیه دا قرینه دا ولې قرینه د مکنی لپاره ګرځول نو انما اختار ذلك لما فيه من الضبط وتقليل الاقسام ځکه چې بری کو یادول او د اقسام کمول چرنده به راځي او اقسام چې څومره لګي د دومره خره اوس امام سکاګر رحمت الله چې دا خبره کړې ده چې دا تبعیه پکې نشته ده بلکې دا تبعیه قرینه ده دا قرینه تبعیه ده مکنیان هاله نو دا خبره چرنده رد کړې ده ویم پسې ځای واړو